बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په دې ویډیو کې موږ د هوم ټیب نه کلیپبورډ ګروپ وایو. نو هوم ټیب کې موږ سره لومړنی ګروپ چې دی هغه کلیپبورډ دی او په دې کې چې کوم کمانډ دی کټ، کاپی، پیسټ، کلیپبورډ، ټاسک پین، فارمیټ پینټر او پیسټ از ا هایپرلینک کمانډ دی. نو دا کمانډونه به ان شاء الله په دې ویډیو کې وایو. راځو لومړنی کټ کمانډ وایو چې کټ کمانډ څه کار کوي. ګوره جی کټ کمانډ موږ سره لومړنی کمانډ دی او تاسو مخامخ دغه شارټکټ ډسکرپشن وینئ چې کټ د سلیکشن فرام د ډاکومنٹ اینڈ پوٹ آن د کلیپبورډ. کوم لیکل چې موږ کړی وي هغه لیکل کټ کول. یعنی فار ایگزامپل زم چې کوم ځای کې دا هوم ټیب راغلی دلته کې نه دی پکار دلته لاندې پکار دی نو زه کولی شم چې هغه سلیکټ کم دی کټ په کمانډ باندې زه کولی شم دغه ځای نه زه کټ کم او چې کله زه لګوم نو جناب د هغې دپاره به زه پیسټ کمانډ استعمالوم. ځکه چې کوم لیکل موږ کټ یا کاپي کو د پیسټ کمانډ په ذریعه موږ کولی شو چې هغه لیکل په ډاکومنټ کې موږ راولو. لکه فار ایگزامپل کوم لیکل چې ما کاپي کټ کړل هغه زه دلته کې زه لګول غواړم جسټ پیسټ کمانډ باندې به زه کلیک کوم. دا وګورئ تاسو دغه شان تاسو کاپی کمانډ هم کولی شئ. نو کاپی کمانډ مخامخ ته شارټکټ وینئ کنټرول سی اور سره پر استعمالیږي کاپی د سلیکشنز. یعنی کم ایریا چې موږ سلیکټ کو که موږ سره یو ورډ وي که یو پیراګراف وي غواړو چې د هغې نه یو کاپي واخلو نو هغه به سلیکټ کړو هغې نه پس کاپي نه پس چې کوم ځای کې موږ هغه آیټم پیسټ کول غواړو هلته به کلیک وکړو هغې نه پس جناب د پیسټ کمانډ په ذریعه موږ کولی شو چې هغه لیکل دلته کې راولو. دا وګورئ تاسو دا خو جسټ ما سره د کټ او د کاپي او پیسټ خبره وشوله. او پسې نیکسټ کمانډ چې دی هغه کلیپبورډ ټاسک پین دی او کلیپبورډ ټاسک پین سپیشلی کوم آیټم چې موږ کاپي کو او کټ کو هغه آیټم راوستلو دپاره یعنې پیسټ کولو دپاره هم موږ کلیپبورډ ټاسک پین استعمالولی شو. لکه فار ایگزامپل زه دا راولم مثال دغه لیکل ما سلیکټ کړل دې ځای نه مې کټ کړل نو زه کولی شم چې د آفس کلیپبورډ یعنې چې کوم کلیپبورډ دی ما سره آفس کلیپبورډ دې ځای نه زه هغه لیکل راوستی شم په ده باندې به کلیک کوم په دې ایرو باندې او کوم لیکل چې ما کټ کړل هغه دلته کې زه راوستی دې ځای نه هم شم. دا وګورئ تاسو دا شان کوم لیکل چې زه کاپي کوم فار ایگزامپل دا کاپي شو نو تاسو ګورئ چې کله کاپي شو نو آفس کلیپبورډ ته لاړ شي هغې نه پس تاسو کولی شئ چې هغه لیکل د هغه ځای نه پیسټ کړئ. دا وګورئ تاسو نو دې ځای نه هم کولی شئ دې ځای نه هم تاسو کولی شئ چې پیسټ آل یعنې ټول لیکل چې څونه کټ یا کاپي دي ټول په یو ځل باندې پیسټ کولی شئ او دې ځای نه کوم آیټم چې کټ یا کاپي شوي دي یعنې آفس کلیپبورډ کلیر کولو دپاره چې دی نو کلیر آل استعمالیږي. نو بیا که موږ پیسټ کمانډ کو نه به کېږي ځکه چې موږ آیټم د آفس کلیپبورډ نه کلیر کړو. اصل کې آفس کلیپبورډ چې دی د استعمال هم موږ داسې هم کولی شو لکه فار ایگزامپل دغه کم لیکل چې موږ سره کړل دا موږ کاپي کړل او دې نه پس رالو دا لیکل هم کاپي کړل. نو یا ساتئ کله چې تاسو سیکنډ ټایم یعنې کم چې لاست ایکشن تاسو کړی دی هغه دا دی نو چې کله تاسو پیسټ کمانډ باندې کلیک کوئ نو صرف تاسو ته هغه لاست ایکشنز یعنې مطلب کم اخري کار چې تاسو کړي یعنې کم په اخري ځل باندې تاسو د څه ورډ نه کاپي اخیستی وي هغه ورډ یا هغه آیټم دلته کې د پیسټ په ذریعه پیسټ کېږي. خو که تاسو غواړئ چې نه ما ته هغه پریویس علامه یعنې ما مخکې د کلیپبورډ نه کاپي وایسته اوس ما ته دغه پیسټ شو نو دغې مقصد دپاره تاسو آفس کلیپبورډ استعمالولی هم شي. لکه فار ایگزامپل دا تاسو ولګو دا ضرور مې کلیر کړم تاسو ګورئ مثال تاسو دې نه کاپي وایسته بیا رالی دې نه مثال وایسته د دوه ورډز سره کوم کټ اینډ کاپي دا شان تاسو رالی دې پیراګراف نه تاسو کاپي وایسته تاسو ګورئ څونه چې تاسو کاپي اخلئ دې ځان له لیکل دلته کلیپبورډ ته ځي هلته جمع کېږي هغه آیټمس دا شان د دې ځان له آیټم جمع کېږي دې ځان له جمع کېږي. تقریبا په آفس کلیپبورډ کې موږ سره 24 آیټمز ایٹ ا ټایم راځي. بیا تاسو کولی شئ چې کوم آیټم یا کوم لیکل چې تاسو دلته کې کاپي کړي دي هغې ځای نه پیسټ کولی شئ که غواړئ دا پیسټ کړئ که مثال دا پیسټ کوئ که دا پیسټ کوئ. نو سپیشلی آفس کلیپبورډ یو غټه فایده همدغه ده. دې نه علاوه راځو موږ د آفس کلیپبورډ څه آپشن دي هغه وایو. لومړنی آپشن پکې دی شو آفس کلیپبورډ اتومیټیکلی. کله چې موږ دا چیک ولګو نو دې سره دا چیک هم ولګي چې شو آفس کلیپبورډ وین کنټرول پلس سی پریس ټویس یعنې مطلب چې تاسو دوه پیرې کله کنټرول سی وښئ یا دلته کې کاپي باندې ډبل کلیک کوئ نو اتومیټیکلی کلیپبورډ شو کېږي. لکه زه دوه پیرې زه کاپي باندې کلیک کوم تاسو ګورئ
ګوره تاسو اتوماتیکلی افیس کلیپبورډ شو شو. نو بیا به تاسو ته بار بار ضرورت نه چې په دغه ایرو باندې کلیک کوئ، ځکه کم آیټم تاسو کاپی کوئ یا کټ کوئ نو که دا آپشنز لګېدلي نو بالکل تاسو ته به ډایرکټ کلیپبورډ شو کېږي. که لیټ سپوز دا آف شي دغه چیک او تاسو کله کاپی کوئ یا کټ کوئ، مثال زه 2-3 پیرې وهم تاسو ګورئ بیا نه راځي، نو دغه آپشن تاسو آن ساتئ. دغه شانتي ورپسې نیکسټ آپشن چې دی هغه موږ سره کلیکټ وداوټ شوینګ افیس کلیپبورډ. نیکم لیکل چې موږ کاپی کوو نو هغه کله کېږي په افیس کلیپبورډ کې، خو کله چې دا آپشن لګېدلی وي. که مثال دغه آپشن نه وي لګېدلی او تاسو دلته کې فار ایگزامپل دغه آیټم تاسو سلیکټ کړل کاپی م کړل، یا دې نه علاوه ګور دا یو ځل ما دغه آیټمز کاپی کړل او دې نه پس راځم د آیټم کاپی کوم، کوم پیراګراف چې دغه لیکل زه کاپی کوم کاپی. تاسو ګورئ کله چې زه افیس کلیپبورډ باندې کلیک کوم نو صرف دغه لاست ون لیکلې ماته کاپی راوستري، هغه پریویس ماته نه راولي، ځکه دلته کې دغه چیک آف دی. کله چې دغه چیک آن شي نو تاسو ګورئ دا زه کلیر کوم، یو ځلې چیک آن دی، دلته کې زه راځم دا لیکل سلیکټ کوم، دې نه پس راځم زه کاپی باندې کلیک کوم، نو تاسو ګورئ دا هم کاپی شو آیټم نمبر فرست، آیټم نمبر سیکنډ چې دی دا هم کاپی کوم نو سیکنډ، او آیټم نمبر تھرډ چې دی هغه هم کاپی کوم. تاسو ګورئ چې کله زه افیس کلیپبورډ باندې کلیک کوم نو تاسو سره به درې وړه آیټم چې دی اویلیبل وي، خو چې کله دا چیک لګېدلی وي فار ایگزامپل دغه چیک آف شي نو تاسو ته به آیټم چې دی کلیپبورډ هغه بیا نه کلیکټ کوي. دا شان ورپسې نیکسټ کمانډ چې دی موږ سره په افیس کلیپبورډ کې په دې آپشن کې هغه دی موږ سره شو افیس کلیپبورډ آیکن آن د ټاسک بار. کله چې دا چیک لګېدلی تاسو ګورئ دلته کې افیس کلیپبورډ آیکنز هم راغلي وي په دې نوټیفیکیشن ایریا کې، نو تاسو هم دې نه ډایرکټ معلومات کولی شئ. ګوره 3 آیټم موږ سره د ټیم کې اویلیبل دي. که فار ایگزامپل موږ یو ځل بیا کاپی دی نوالو نو تاسو ګورئ دلته کې موږ ته آیټم چې دی 4 شو، نو موږ دې ځنه هم کولی شو ډبل کلیک سره هغه افیس کلیپبورډ شو کو. دا هم زه آف کوم جناب، دا هم آف کوم. دغه شان چې دی نیکسټ کمانډ چې دی شو سټیټس near taskbar when copying. کله چې دا چیک لګېدلی وي او افیس کلیپبورډ شو وي نو تاسو چې څه لیکل کاپی کوئ یا کټ کوئ نو د هغې سټیټس تاسو سره دلته کې شو کېږي. لکه فار ایگزامپل دغه چیک ما لګولی دی او دغه لیکلو نه زه کاپی علم، چې کله زه کاپی باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ دلته کې د نوټیفیکیشن ایریا د پاسه تاسو وګورئ چې موږ ته یو سټیټس شو کېږي. لکه فار ایگزامپل دغه لیکل زه کاپی کوم نو تاسو ګورئ سټیټس به شو کېږي اتوماتیکلی. نو دا موږ سره د افیس کلیپبورډ چې دی یو څو آپشنز. دا شان ورپسې نیکسټ کمانډ چې دی موږ سره دی فارمیټ پینټر، او فارمیټ پینټر چې دی دا جست د فارمیټینګ کاپی کولو دپاره استعمالیږي. لکه فار ایگزامپل تاسو دغه لیکل کړي دي، دې ځل زه راځم یو فانټ ورته بدلوم، فار ایگزامپل دا فانټ فیس مې ورته چینج کړو، دې ځنه سایز زیاتوم، دې ځنه زه کلر فار ایگزامپل ریډ ورکوم. زم چې کوم لیکلو دا سټایل چې دی دا صرف دا کاپی کوم لیکل نه، نو دغه مقصد دپاره زه فارمیټ پینټر استعمالوم. تاسو مخامخ د دې شارټ کټ او ډسکرپشن هم کتلی شئ. شارټ کټ یې موږ سره دی کنټرول شفټ سی، او ډسکرپشن یې چې دی هغه دی موږ سره کاپی فارمیټینګ فرام ون پلیس اینڈ اپلای اټ ټو انذر. مطلب دا چې تاسو کوم لیکل کړي وي او هغې ته تاسو یو سټایل ورکړی وي د هغې سټایل نه کاپي اخیستو دپاره موږ فارمیټ پینټر استعمالوو. کله چې موږ دا سلیکټ کړو او فارمیټ پینټر باندې کلیک کړو نو دغې فارمیټ موږ ته کاپي شو. اوس چې کوم ځای ته موږ ورکړو تاسو وګورئ ماوس پوینټر سره یو برش آیکنز هم راغی. دې مطلب دا چې کوم ځای ته تاسو اپلای کوئ، ځکه دغه یو کمانډ کلیک کولو سره هم دغې نه کاپي وځي، او چې بیا تاسو ماوس پوینټر کوم ځای ته راوړئ او کوم ځای باندې اپلای کوئ نو هغه هم یو کمانډ سره اپلای کېږي. دا وګورئ تاسو، دا موږ سره فارمیټ پینټر کار دی. زه واپس کنټرول زیډ یا انډو کمانډ استعمالوم، انډو کوم دغه لیکل. دغه شان ورپسې بیا موږ سره نیکسټ کمانډ چې دی هغه پیسټ از ا هایپر لینک دی. پیسټ از ا هایپر لینک مطلب دا چې کوم لیکل موږ کاپی کو او غواړو چې هغه از ا هایپر لینک پیسټ کو، نو هغې مقصد دپاره موږ پیسټ از ا هایپر لینک کمانډ استعمالوو. د پیسټ از ا هایپر لینک دپاره ضروري خبره دا ده چې یاره موږ سره دغه ډاکومنټ چې دی کوم کرنټ ډاکومنټ چې هغه موږ سره سیو وي.
که فار ایگزامپل دغه ډاکومنټ سیو نه وي نو موږ دې ځای کې کوم پیسټ باندې چې زه کلیک کوم د سره ډراپ ډاون لیسټ راځي دې کې دا کمانډ نه آن کیږي لکه تاسو وګورئ ډاکومنټ فلحال سیو نه دی نو که زه څه کاپي اخلم فار ایگزامپل کاپي دې نه پس زه کلیک کوم دلته کې زه راځم نو تاسو وګورئ پیسټ زه هایپر لینک موږ سره اوسه پورې ډیسیبل دی مطلب دا دی چې تاسو به لومړنی ډاکومنټ سیو کوئ نو زه راځم سیو باندې کلیک کوم چې ډاکومنټ سیو کړم فار ایگزامپل ډیسکټاپ باندې سیو کوم دې ته زه نوم ورکوم پیسټ از ا هایپر لینک چې کله زه لیکل سلیکټ کوم او دې باندې کلیک کوم کاپي ته واخلم نو زه کولی شم چې هغه پیسټ از ا هایپر لینک کوم کله چې زه پیسټ از ا هایپر لینک باندې کلیک وکم تاسو وګورئ موږ سره دغه شان لیکل لال کم چې موږ سره بر دي خو فارمیټډ چین دي مطلب بلو کلر دی انډرلاین دی تاسو ګورئ کله چې زه موس پوینټر وړم دې سره یو سکرین ټیپس هم راځي اور په سکرین ټیپس کې موږ ته شو کیږي چې کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک یعنی مطلب د دې او د دې ترمنځ یو لینک جوړ شوی کله چې زه د باندې کلیک کوم او کنټرول ما نیولې وي نو اله د دې دوه ترمنځ یو لینک جوړیږي دا ګورئ تاسو ډایرکټ تاسو ګورئ کرزر هلته ځي نو فار ایگزامپل د لیکل په بل پیج کې وي او موږ کنټرول 1900 د باندې کلیک وکړو نو تاسو ګورئ اتوماتیک په تاسو هغه ځای ته راځي چونکې دې دوه ترمنځ یو لینک جوړ شوی دا ګورئ تاسو بیا زه کنټرول 19 مو کلیک کوم دا ګورئ تاسو نو کنټرول ځکه مونږه نیسو چې دلته یو کمانډ یا غان دی دې ځای کې مونږ سره آفیس بټن کې ورډ آپشنز دي په دې ورډ آپشن کې ایډوانسډ او په دې کې دا کمانډ آن دی چې یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک کله چې دا لګېدلی نو تاسو به کنټرول بټن نیسئ علاوه تاسو په هغه لیکلو باندې کلیک کوئ په کومو چې لینک جوړ شوي کله چې مونږ دا چیک آف کو نو بغیر د کنټرول نیو نه چې مونږ کلیک وکړو نو ډایرکټ مونږ لینک جوړولی شو کنټرول آپشن ذکر راځي چې دا موږ سره په 2003 کې هم وو په 7 کې هم شته او دا شان اپ کمینګ ورژن چې دی نو پای کې هم موږ سره کنټرول آپشن شته نو ځکه په دې وجه باندې که مثال تاسو په دې کې ایډیټینګ کوئ نو تاسو به ایډیټینګ نشئ کولی که مثال دغلته کې کنټرول آن وي دوباره ځم اور کنټرول آپشن آن کوم تاسو وګورئ تاسو په دې کې ایډیټینګ هم کولی شئ دې ټیم کې خو چې کله کنټرول بټن ونیسئ نو بیا پکې ایډیټینګ نشئ کولی ځکه اوس لینک ته ریډي دی نو په دې وجه باندې کنټرول آپشن چې دی استعمالیږي چې لکه فار ایگزامپل مونږه دغه ورډ په ځای غواړو چې نوټس ولیکو نو مونږ کولی شو چې کنټرول آپشن مونږ آن کړي بیا پکې مونږ ایډیټینګ کولی شو که چېرته تاسو کنټرول آپشن آف کې نو بیا پکې تاسو لیکل نشئ کولی دا تاسو سره جناب په دې ویډیو کې کټ کاپي پیسټ کلپ بورډ ټاسک پین فارمیټ پینټر او پیسټ از ا هایپر لینک کمانډ شو په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله العزیز موږ پیسټ سپیشل وایو امید دی په دې ویډیو کې به تاسو کټ کاپي پیسټ کلپ بورډ ټاسک پین فارمیټ پینټر او دغه شان دی پیسټ از ا هایپر لینک کمانډ باندې پوه شوئ